السلام علیکم. نن ویډیو تاسو ته زه د ملایانو پیرانو باره کې کوم چې موږ اکثر خلک دینه مختلفي بیماریانو پر علاج کوي چې هغه دا صحیح دی کنده صحیح. خو په ټول اول به نن سبا چې کومه یو پیر راغلی دی چې کوم ډېر مشهور شوی دی ټرکي نه چې هغه دغه دوا کوي چې کوم کسان بالکل څه شي اورېدی نشي یا خبره نشي کولای یا وړاندې وي څه لیدی نشي دغه علاج کولی شي. نو تاسو خدای ته وګورئ ټول پاکستانیانو خاص پښتانه چې لږ د جهالت نه راوځئ. نن سبا ټکنالوژي دور دی، لږ خپل دماغ استعمال کړئ. تاسو خپل سوچ وکړئ چې 200 کاله کېږي چې په میډیکل کې په زرونه په لکونه ساینټیسټ راغلي دي، غټ غټ ډاکټران راغلي دي، د میډیسن دوايانو غټه غټه کمپنۍ دي، د دغه درې بیماریانو علاج نشي کولای. او دا یو کس راشي چې زه دغه علاج کوم، آیا اوس پر تاسو یو قسم صرف لیدلی دی چې دغه علاج کړی وي او په ویډیو کې د صرف هغه یو کس وي چې ورته وایي چې وایي چې الله هغه الله وایي. چلو یو کس صرف یو لفظ ویلی شي الله، د مطلب دی چې دی بالکل ټیک ټاک شو. اکثر تاسو چې کوم ګونګه خلک وي هغه خلک یو لفظ دوه لفظ ویلی شي، دا یو ټول فراډ دی، دوکا دی. او لکه افسوس خبره دا ده چې موږ د پورا د 22 کروڑ عوام چې کوم نمایندګي د اسمبلی ده دې چې کوم سپیکر دی دغه هم د استقبال کوي او دا پرموټ کوي. په دې نه غټ افسوس خبره بل نشي کېدلی. نو لږ خپل دماغ استعمالوي، په انګریزي کې موږ ورته کامن سنس عقل استعمالوي چې د دونه ډاکټران ساينس دې علاج نشي کولای، دې څنګه کولای شي. او نه د سره څه غشته علم شته په دې باره کې ملایانو ویلي چې د سره د طب ولا علم شته، نه ډاکټرانو په دې باره کې ویلي چې د سره نه د ډاکټرانو ډګري شته. نو ځنه خلک وایي چې پیسې نه اخلي، پیسې اخستر ولا خبره نه ده. اوس ماته پته ده مونږ یو کلیوال وو، ماته اوس بل ورځ تاسو فون کړی و چې وزیرستان تللی و لاهور ته. په لاهور کې اوس تاسو خپل حساب ولګوئ چې وړوکی ماشوم و، هغه خبره نشوي کنه وړوند و، بالکل څه نشي لیدلی پیدایشي طور پر. هغه سره دوه درې کسان تللی وي. اوس وزیرستان لاهور ته ځي، په دې څومره خرڅه راځي؟ کم سے کم 10-15-20 هزار روپۍ خرڅه خو راځي. غریب خلک پر 10-15-20 هزار روپۍ غټ شی دي. چې تللی و د پیر ورته ویلي وي چې دې زه علاج نشي کولی، دا تاسو ډاکټر ته ښکاره کړي. نو دا لرې لرې ځینې خلک ورځي، دا خرچې کوي. نو دا خو یو قسم فراډ شو، دوکه شوه. خو دې ته پته ده چې دا زه په نوره دنیا کې بل ځای کې ما دغه دنده چې کومه ده دا فراډ نه چلېږي، صرف په پاکستان کې چلېږي چې کوم ځای کې بیوقوف خلک ماته میلاویږي، جاهل خلک ماته میلاویږي چې زه اسانۍ سره دی بیوقوف جوړولی شم. هغسې دا ځکه راغلی دی. نو خدای ته وګورئ، دې لږ سوچ وکړئ، دې ته مه ورځئ، دې نشته علاج. خپل ډاکټرانو چې کومه دی که څه مسله وي هلته ورځئ، خو په ډاکټري کې د علاج نشته نو دی څنګه کولی شي؟ په دنیا کې په ټوله غټ انعام چې کومه دی نوبل پرایز چې کوم ورته وایي په میډیسن کې دوایي کې، اوس پروا دې ته دغه میلاو شوی وای چې دومره غټه بیماریانو دی علاج ایجاد کړی دی، دا اوس پروا ولې دته نه میلاو؟ پورا دنیا کې به مشهور شوی وای چې دومره غټ ډاکټر راغلی دی، دومره غټ علاجونه کوي. خو دغه موږ د سوچ نه کوو. او بل اوس راشو دغه چې کوم دی هغه خبره ده، مختلف ملایان ته موضوع پیران ته ځو د هغه پره د دم تعویض پره مختلفو بیماریانو پره دې زه مخالفت هم نه کوم او مخالفت هم کوم. اوس راشو زه مخالفت ولې نه کوم؟ مخالفت ځکه نه کوم چې که تاسو چېرته ډاکټر ته ځئ، لکه یو مریض دی هلته فالج شوی دی یا بله بیماري ده، ډاکټر ته ځي، ډاکټر نه علاج کوي، بیا دی یو ملا ته لاړ شي، پیر ته لاړ شي، تعویض پر هغه بده خبره نه ده. ځکه چې که دی هغه ته لاړ شي که فایده نه وشي نقصان هم نشته. ځکه چې هغه به یو تعویض ورکړي، یو به ورکړي، څه به ورکړي، پرهیز به ورته ولیکي، نو هغه څه نقصان نشته، څه دوایي نه ورکوي. خو که فایده وي صحیح ده، که نه نقصان نشته. تاسو ورځئ. اچھا زه اوس مخالفت ولې کوم؟ مخالفت یې په دوه وجې کوم. اول وجه دغه ده چې موږ په معاشره کې ما خپلې دلیدي چې خپل د کور والا سره ظلم کوي، مرګ ایون دغه دې ته وایي د قاتل دي، د قتل کوي د خپل کور والا. دې ته فالج وشي، هیپاټایټس ورته وشي، کینسر ورته وشي، د ډاکټر نه علاج نه کوي، د ملایان ته او پیران ته ورځي، صرف په دم باندې کوي، اخر هغه کس اخر کې مړ شي. نو خدای ته وګورئ، اول ډاکټر ته ورځي، دوايي کوي، بیا که تاسو دم کوي صحیح دی. دویمه وجه کومه ده چې زه مخالفت کوم؟ چې دی اکثر یو لرې ځي، دا پسې ځي، خرچه پسې کوي، 15-20-25 هزار روپۍ خرچه پسې کوي. نو که تاسو نه د پیر ملا لرې وي بیا هم ورځئ، که په کلي کې نږدې وي چلو ورشئ، دا هم وکړئ، بده خبره نه ده. یا تاسو بار بار ورځئ، یو پیر ته بار بار ورځئ د یو دم پره، دا هم خبره نه ده، ما ورځئ، هېڅ فایده نشته.
لکه اوس تاسو ته یو مثال درکړم موږ کلیوال دی ډي خان ته درغلی وو الته چې کومه دی ډاکټر غور ته ولیکله دوايي او په هغه ټیم کې مولا ته ورغی او هغه ټیک ټاک شو اوس په ذهن کې دا ورغی چې د مولا سره ټیک شوی دی نو مولا ورته وایي چې ته به هر هفته ماته راځې هغه بیا چې کومه دی تشخیص وشو اته ټي بي وه ټي بي خپله تاسو ته پته ده 9 میاشتې دوايي ده چې هغه وخورې سړی بالکل ټیک ټاک شي نو هغه دوايي شروع کړه مریض ټیک شو بیا هم دی هر هفته د وزیرستان ډي خان ته راتلل او خپل سوچ وکړي چې وزیرستان ډي خان ته څومره خرڅه راځي چې 2-3 کسان راځي او دا به څه ضرورت دی چې تاسو هر هفته راځئ داسې کوم دم غادي چې ته مریض به خامخا راولې هر هفته زه ورته کومه دا یو قسم کاروبار دی لکه څنګه فیس دی اوس 500 روپۍ نه خلی هر اوس دا چې هر هفته ماته راځي نو دا یو سرکل دی هر یو کس داسې وایي چې راځي نو 500 روپۍ هر یو کس نه خلی دا یو کاروبار دی نو لکه 500 روپۍ خو ډاکټر فیس هم دی ځینې خلک وایي لکه 100 کې 90% نوې کسان چې کوم پیر دی یا مولا دی پیسې خامخا خلی تاسو ته وایي چې راکا کوم کسان نه خلی د مختلف د کاروبار مختلف غدي طریقې دي هغه ورته وایي چې چندغه راکا څه ورته وایي خپل یو مخصوص شی دی چې هغه پیسې راکا نو هغه پیسې اوس هر یو کس کم سے کم 200 300 500 یا 1000 2000 روپۍ ورکوي شکرانه مو ورته وایي نه چې هغه دی شکرانه ورکوي نو لکه اوس یو دغه چې ما تاسو مثال درکو هغه وایي پیسې نه اخلي خو دا کوم کس چې ورځي په هر یو ټیم کې 500 روپۍ ورکوي د خپل ځانه ځکه چې خپل سوچ وکړي چې وزیرستان ډي خان ته لاړ شي یو مولا ته هغه دم درته وکړي ته به یو روپۍ نه ورکوي ته به خپل د ځان د غپره سټیسفیکشن پر 1500 روپۍ ورکوي چې دا بده خبره ده شکرانه ده دې سره کوي چې مریض ټیک شي نو 500,000 روپۍ هر یو کس ورکوي نو په دا دوه لحاظ سره چې کومه درته وویله چې د دمونه چې کوم پیر یا د مولا دغه مه کوئ او تاسو ډاکټر ته لاړ شئ علاج شروع کړئ تاسو سره نږدې یو پیر وي یو ځل 2 ځله ورشي هغه دم وکړي نو که فایده نه وي نقصان هم نشته صحیح دی خو دا نور چې کوم ما تاسو ته وویله دغه شیان پرېږدئ مهرباني